بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څو ورځو نه په حکومت یا په ملک سره روان دي یا د پی ټی آی چې کم بدخال دی، یعنی د تاش د پتو په شانتې داسې شیندل کېږي، بالکل پارټي یې داسې وشیندلې شول. په هغې هم خبرې ترې نه وې کړې. ډېر پی ټی آی والا روڼم چې کم دی د بخار نه ماته کالونه کوي چې یاره په دې باندې ته ولې چپ شوې او ولې پرې خبرې نه کړې. دا کم چې دی سره و په دې باندې خبرې اترې وکړو، نو صرف د هغوی دپاره زه دا خبرې اترې کوم چې هغوی مثبت شو، شعور پکې راغی چې یاره زموږ د لیډر خو هغه یو دروغجن وي او یو ورپسې هغه انټرنیشنل دروغجن وخته. نو د دغه انټرنیشنل دروغجن صاحب چې نن سبا به تاسو خبرې اورئ، نن یې په ویلي چې زه مولانا په لرامان لم تک ته تیار یم او کینم ورسره. نو هغه مشران متل کوي دی را درست دی، خو لکه په ده باندې هغه ټیم هم تللی دی. د ده چې کوم دی اوس اخري وخت داسې دی چې دا ده څه وکړل دی پاکستان سره، نو د ده یا عمر قید او یا سزای موت دی. او دا ورځ چې کومه ده 9 مای دا په پاکستان کې توره ورځ ده او دا تاریخي ورځ ده. 75 سال بعد چې کوم دی نو دشمن ملکونو داسې ونه کړل چې کوم د پی ټی آی دغه دهشتګردو دغه شرپسند وکړل. او دا د 9/11 کوم چې په امریکا کې تاسو ته پته ده دا د هغې نه غټه واقعه ده. دا د هغې نه غټه واقعه ده چې موږ په خپل پاکستان کې دې واقعه ته ګورو. نو ګرانو کتونکو یو خو مې دغه باندې خبرې کولې. دویم دا ده چې د دې نه مخکې د تحریک دا و چې پاکستان بچو مارچ دی، د دې عمران خان په دې حکومت کې رسا پې ډزې وشولې، ویشتل په سوونو یې ورله مات کنډم کړل، روجه په خولې په جومات کې پې ورننوتل د دې عمران خان دهشتګرد او لیبل یې په هغوی باندې د ترهګرۍ ولګو. نن په سوشل میډیا باندې د هغوی نوم نشي لیکلی، خو د هغې باوجود چې باباجي صاحب د نوم نه لاندې بالکل مړو په ویلچیر کې به ګرځېده، لتې ورله ورکړې، د پوړو نه راخ که او په جیل کې چې کله واچو نو یخني وه او په یخنۍ کې به کمبل باندې ورته اوبه واچولې، هغه به پې د پاسه واچو. خو باباجي صاحب ورته خاندل. هغه ټیم کې چې کوم هغه سیکورټي فورسز والو هغوی به دغه خندا نورم غوسه کړل چې یاره موږ ورسره څه کوو، دې خاندي سره. خو د حضور په عشق کې روتي وو. او بیا چې کله جیل نه رووته نو بیا په چوک کې کېناسته او خپل کوم غوښتنې چې وي د هغې نه وروسته نه شو. د دوی خو ټول نه خلک 10 ورځې وشولې او لا بعضې به پکې دا وایي داسې والي چې درکو نو دې ته به څوک ټینګ شي، او بل دا ده چې کوم دا کوم سختې پیدا کوي نو زه به سختې تاسو ته د باچا خان بابا، تاسو ته د ولی خان بابا، تاسو ته چې کوم دی د اسفندیار خان نه نوکونه ویستلي، آفتاب شیرپو د نیب په کیسونو کې چې کله ګیر شو په هغه سختې، بیا نواز شریف په راوالو چې کله دا ټک جیل ته راوسته نو په هغه باندې کمې لوبې نه دي کړې، کمې سختې. بیا مریم نواز خو یو ښځه ذات و نادینه خو هغه ښځه هم تکړه وه چې هغې په کوم اولاد کې اچولې وه نو هغې ته به یې مږې پرېښودې، په کوم د پانسۍ په کوټۍ کې چې هغه بنده کړې وه. نو د پښتنو موږ سم وشرمولو، ولې چې خیران یو دا دلته کې چې بیګا د پرویز خټک کوم کار ادا که یا چې د اسد قیصر نه کومې تمې کېدې، موږ په دې خوشحال یو. بیا هم ځان سره چې یاره پښتانه لا ټینګ ولاړ دي، کوم لیډرشپ چې و د دوی هغوی نوځي. خو چې د مراد سید دغه وکړو نو پته یې نه لګي. نن په بټخیله کې پې چاپه وخلې د کور یې په سوات کې دی، کله ورپسې دیر ته ځي نو پولیسو مو بسې لکه د کونې لګېدلي دې پرېږدي یې نه. هرې په خمزۍ باندې نن په شب قدر کې چې کوم دی نو چاپه ووهلې شوه، نو هغه هم چې کوم دی نو غیب دی. نو ګرانو کتونکو په دې باندې ما خبرې ترې کولې. ښه د پیپل پارټۍ زرداري صاحب سره چې دوی کم ظلم کړی، د بټو ذکر به نه کوو، د بېنظیر بټو ذکر به نه کوو، خو دا اوس چې کم ژوندي دي د دې ذکر به وکړو. د پریال تالپور چې کوم دی، پریال تالپور چې کومه دا د زرداري صاحب خور ده، په نسه کیس کې راګیره کړوي، مشین یې پټ کړی دی. نواز شریف باندې پاناما اقامې ته خبر راوستله. نن هم هغه ساقب نثار چې کوم دی نو ذلیل او خوار دی، په یو داسې کیس کې راګیر که هغه چې د ډیم پیسې وخوړلې، هغه چې کوم صورت خال تیر کړل، نو هغه هر څه چې کوم دی نو هغه مخې ته دي. نو کتونکو دا خبره مې ځان سره نوټ کړې، دا کومه خبره چې زه تاسو سره شریکول غواړم. عمران خان سیاستدان نه دی. اوس په تاسو وایي چې څنګه سیاستدان نه، تاسو خو وایي یاره هغه خو خلک یې ګیر کړل، خلک یې ویرول، ډاکو چغې به یې وهلې او د چورو. نو دا خو د پی ټی آی د هر ځوان په ذهن کې زناکار لفظ
ولې چې په خپله دغه کار دی او ډاکو او چور دا د دوی کار دی، دا د دوی په ذهن کې دا خبرې کینولي. خو عمران خان سیاستدان څنګه نه دی؟ ذوالفقار علي بټو سریام پانسي شو، خو کلو پته وه چې یاره هغه سره ډېر ظلم وشو، ډېر زیاتې ورسره وشو. د هغې نه پس د هغه لور چې کومه ده بېنظیر بټو یو تحریک وچلو او په تحریک کې هغه ګرفتاره شوله او د ګرفتارۍ نه پس چې هغه راخوشې شوه نو هغې حکومت جوړ کړو، خو خپل حکومت یې جوړو، خو سیاستدانه و، د سیاستدان لور وه، نو چا سره انتقامي کاروي ونه کړله او مقصد یې ده چې دا ملک مخ په وړاندې لاړ شي، دا عمل ترقي وکړي او دغه د سیاستدان کار وي. نو ځکه وایم چې عمران خان سیاستدان نو. بیا به تاسو ته زه نواز شریف صاحب ذکر وکړم چې نواز شریف صاحب کله تیاره کیس کوم د جز هغه هایجیک شو او هغه هایجیک کېدونه پس چې کوم دی د مشرف مارشل لا راله او دې یې ګیر کاټک ته او په نورو جیلونو کې او ډېر زیات ظلمونه یې ورسره وکړل. هغه تاریخ ایسه ده، په هغې کتابونه لیکلي شوي دي. خو چې کله په 2013 کې د نواز شریف حکومت جوړ شو نو په خپله خوښه باندې یو آرمي چیف جوړ که، خو چا سره انتقامي کاروي ونه کړله او مقصد یې ده د سیاستدان چې ملک مخ په وړاندې لاړ شي او 2018 ته ملک داسې پرېښوده چې د بجلۍ لوډ شیډنګ به د دې نه پس پاکستان کې نه وي او هر څه ټیک ټاک شو او غټې غټې منصوبې یې وکړې چې نن د پاکستان معیشت باندې د هغې کومه ښه اثر دی. هغه خو موټروی ده، خو نور څه پراجیکټ دي نه، هغه غټې غټې پراجیکټ دي. داسې د زرداري دا پراجیکټ سی پیک او بیا نواز شریف مخ په وړاندې بوتلو، شهباز شریف سټارټ کړ او دې چې سیاستدان نه دی نو هغه پراجیکټ یې بند کړ او به دغه انتقامي کاروي د انتقامي کاروي برته خیم خو دې چې سیاستدانو نو د چې کله وګټل او دې سملې ته لاړه د ړومبني تقریر راواله د الله د شکر په ځای باندې د سوي هغه ډاکو به نه پرېږدم او دا ډاکو به نه پرېږدم او هغه چور به نه پرېږدم او هغه چور به نه پرېږدم. ړومبني تقریر چې کوم دی د ناشکری و او په دې باندې شروع شه 2018 نه د 2023 پورې د صحافیان پرې نه خولل، د میډیا چینلو باندې قدغنونه ولګول، د په سیول سوسایټۍ په خلکو باندې د چې کوم دي سیاستدانانو سره کوم انتقامي کاروي وکړله، کاروباري خلکو سره چې د کوم ظلم وکړو، فیکټرۍ بندې شوې په موږ په دې ملک کې او بیا په 13 چې اخري انجام یې څه و چې بار بار به وي چې یاره دا یو سازش لاندې په دې ملک کې تعینات شوی دی او دا یو سازشي عناصر دی. نو په 9 مای باندې دغه توره ورځ چې تاریخ یې راقام کړ چې 9/11 9/11 چې ذکر کیږي د امریکې، نو دغه شانتې په پاکستان کې به دغه بلیک ډی چې کومه ده اوس مانځلې کیږي چې هغې کې د جنا کور سوځول، د کور کمانډر کور سوځول، داسې ده چې پاکستان سوځي. ریډیو پاکستان چې زموږ یو تاریخي اثاثه وه ټول ریکارډ دی چې دې وخت کې مخې ته کم سرکاري بلډنګ راته نو دوی سوځو او د هغې مراد سید او د ټولو خبرې مخې ته راغلي دي چې سرکاري ودانۍ د دوی ټارګټ وي او بیا په خاصه توګه زموږ آرمي چې کومه ده دا د دوی ټارګټ وه. او ډېر خلک دا وایي چې یاره پریس کانفرنس وکړي نو بس خوشې شو. نه هرګز نه ده، په هغوی مقدمې روان دي خو دا هغه خلک پریس کانفرنس یې کوي. مراد سید لري دا موقع ورکړي که نه، یا د دې نورو چې کومې ویناګانې راغلي دي هغوی لري دا موقع ورکړي. عمران خان لري دا روزانه پریس کانفرنس یې کوي که نه، معافي غواړي هغه لري دا موقع ورکړي چې د چا تصویرونه راغلي کوم چې د دې سرغونه دي دا سازش چې څنګه جوړ شوی دی، پیاز چوهان په شمول 6 کسه په دې باندې ګواهان را جوړ شوي دي او دغه ګوی به چې کومه ده دوی په عدالت کې او په دغه آرمي عدالتونو کې چې کومه ده خوم کوي. نو راتلونکي دغه چې کوم دی دوی ډېر عبرتناک دی او دې ملک سره چې چام غداري کړې ده نو انجام یې دغه شانتې وي چې دوی د غرور تکبر چې کوم دی هغه نشی ورله ماته کړه او نن هغه سوشل اکټیویست څه شو چې لګیا وو چې دا چل او دا چلې د پیش نوی پیشم خان جوړو. د دې عمران خان دا دروغجني درته نه ښکاري؟ په دې باندې تاسو ریکشن نشئ کولی؟ ولې چپ یې؟ خو په تاسو هم یو عذاب را روان دی، بیا به د پی ټي آی نوم هم نشئ لیکلی په دې فیسبوک باندې. یاد ساتئ ډېر زر او دا پیجونه به هم لاړ شي او بیا به چې کوم دی نو تاسو دې ته کینې. نو ګرانو کتونکو ما د سیاستدان او د غیر سیاستدان خبره کوله چې عمران خان د سره سیاستدان نه دی، نه د سیاست نه دی خبرو، یو سوشل اکټیویسټ او سوشل اکټیویسټ کې منو یې چې د شوکت خانم
د هسپتال یو تحریک در روان کړو 70 کروړو منصوبه ده 50 کروړ پکې نواز شریف ورکړي دي. دلته کې په پښتونخوا کې چې کومه ده شوکت خانم منصوبه وه خیدروتي چې کوم دی ځای هم ورکړی دی او ډونیشن هم کړی دی. ورسره چې کوم دی نیمل یونیورسټي وه نو هغې کې هم چې کوم دی نو چاندې کړی دي. ورلډ کپ چې کوم دی نو ده په ځان له نه دی ګټلی دغه نور هم د 10 لوبغاړو پکې څه کردار شته. هغه ټیم کې جاوید میداد او سلیم ملک او ډېر لوی لوی لوبغاړي وو. نو دې همیشه وي ما ده چې کله موږ یاد که نو نن به ورسره د پارټۍ دا ورکران ولاړو دا کم چې روان دي او ځي څه په تیښته ځي او ډېر خلک ولو دا جواز پیدا کوي چې تیښته هم نیمه بادري ده. خو دا سیاست نه دی، دا د پیو مجنونانو او دا د برګر والو. خو دوی سیاست کولی او دوی نظریه وه او دوی د پین کلب سره نه وي نو د دوی به سیاسي پوهه وه او بیا په کوړو باندې او په دې چوکو باندې او په دې دمکو باندې څوک بېلارې کولی نه شي. ګینې د ټیلپي مثال ګوره چې په هغوی کوم ظلم او جبر شوی دی، هغه جبر چې د کربلا ذکر کیږي، بیا د بابړ ذکر کیږي، بیا د ټکر ذکر کیږي، نو بیا چې کوم دی په ټیلپي باندې چې په دې ملک کې دا کم ظلم شوی دی دغه دغه تاریخ حصه ګرځېدلی. نو ګرانو کتونکو بیا وایم چې دا سړی سیاستدان نه دی. ډېر خلک پوه شو لرې لرې ته تښتي. څوک چې ورته نږدې دي نو هغه هم ګیر چاپېره نظر وساتئ. او ډېر زر ده هغه په خپل هم وایي چې وکیلانو هم رانه لاس واخیسته یو پاتې شوم. ولې دا د دغه عمل د غرور